به 300 روپۍ کیلو دي ټماټر دغه دیر په بازار کې سره ریټ برابر نه دی څوک یو ریټ چلی څوک بل ریټ پینډۍ لرې راځي ټوسې راځي هغه مخامخ ځوړند کړی وای دا واده په دیر کې خو سره تپوس نشته په بازار کې څوک تپوس والا نشته څوک راوتی دي څوک راوته او تپوس یې کولی غور خیمو کې دا رنګونه اچوي وایي وازګو د رنګونه ورکوي دا غوښه ده بس خرڅوي به د خلکو غریب عوام یې غرق او تباه کړي. السلام علیکم ناظرین، زه ستاسو میزبان سید زاهد جان دا وخت د دیر په بازار کې موجود یم. د رمضان میاشت د خلکو ډېر زیات خواهش دی او بار بار زموږ سره دا رابطې کوي چې یاره ګراني ده او په بازار کې که سبزي ده که غوښه ده اول یې نه او کوي نو هغه هم د خپل ریټونو چې کوم سرکاري نرخونه دي د هغې نه په ډېر په های لیول باندې روان دي. زموږ سره مخامخ دلته بالکل په چوک کې تاسو به وینئ دنیا خلک موجود دي خو د هغوی اولنۍ وینا دا ده چې دلته فلحال په دیر کې د غوښې بالکل څه نوم او نشان نشته دی. چونکې انتظامیې د غوښې والا ته دا قصابیانو ته ویلي چې یاره د 8 بجو نه د 2 بجو پورې به تاسو اویلیبل وي. دلته د خلکو شکایت دا دی چې په روژه کې موږ راشو نو په بازار کې غوښه یي نه هغه مخصوص خلکو ته میلاویږي او په هغه لیول باندې هغوی ته رسي. دویمه دا چې یاره دلته کوم د سبزۍ باقاعده سرکاري ریټونه په هغه سرکاري ریټونو باندې میلاویږي نه که هغه ټماټر دي که هغه پیاز دي که هغه مټر دي که هغه نورو د روژې سره نورې سبزیانې یا نورو کوم اشیا دي هغه دي هغه د خپل ریټونو د سرکاري چې کوم ریټونه دي د هغې نه په ډېر په های لیول باندې روان دي. عوام باندې ډېر چاکره ولاړ دي ډېر شکایتونه دي. د دې شکایتونو باوجود چونکې عوامو ته خواست دی چې هغوی د روډ هم لږ کولاو پرېږدي او دلته زموږ سره دا کسان موجود دي دیو خپله څه وینا ده ستاسو راشه دی خوا. بسم الله الرحمن الرحیم. اول جی لکه غوښې باره کې مونږ خبره وکړو چې دې سرکار ورکړلي 700 روپۍ جي بیا خپل مرضي ده که چاړې به 750 ورکړه په 800 ورکړه. دویمه خبر ده چې لکه خیمې ده خیمه په 800 روپۍ 850 روپۍ ریټ دی په 700 روپۍ میلاویږي په 750 میلاویږي جی بالکل مونږ رالو په 700 روپۍ غوښه میلاویږي په 700 دا خو نعمت ګڼه دلته خلک ډېر وایي چې مونږ ته غوره شو غوښه هم نه هغه هم داسې حساب چې لکه نیم کیلو کې پکې بسته نو نیم کیلو پکې اډو کې واز دي. درېیمه خبر ده جی چې لکه سبزۍ باره کې مونږ خبره وکړو سرکار ورکړي 150 روپۍ ټماټر ریټ نه سرکار سره قایم شته جی نه څه تپوس والا شته دی خرڅې په 180 روپۍ. دویمه خبر ده چې لکه پیاز 250 260 روپۍ ریټ دی خرڅې په 300 روپۍ. نو کم از کم سر زه انتظامیه ته دا درخواست کوم چې د غریب خلک دی چابلي پروش دي وروره جی غریب خلک دی عالمار دی په حال رحم وکړي شي او تپوس یې وکړي شي جی چې هر شي تپوس وکړي شي ځکه چې دغه شته جی انتظامیه شته نو د خلکو په حال رحم وکړي شي جی د کم وریات چې کوم خبرې کوي د دې سره ستا اتفاق شته دی؟ او جی بالکل زموږ سره اتفاق دی. څه وایي؟ بس دا صحیح وایي دا چې څه وایي دا بالکل صحیح خبره ته څه وایې ستاسو شکایت دی؟ زموږ هم دغه شکایت دی صرف چې هر شی لپاره د اسمان څخه خبرې کوي. د غریب وس شته دی؟ د غریب وس نشته. صاحب ته مې ویلي چې د 2 بجو د 8 نه د 2 بجو پورې دلته اوس غوښې دي راغلي دي تلاجو کې پټې کړلي صاحب په تلاجو کې پټې کړلي څوک یې غوښې هغې باندې ګرانې خرڅوي که څوک یې غوښې نه یې هغوی نه ورکوي. مونږ غریبان یو مونږ سوال کوو اپیل کوو دې حکومت ته چې زموږ دا دغه وکړي دلته راسه مې د غوښه وړي په هغه تلاجو کې پټه کړي هلته کې خیمه وباسي خیمه هم دغه حالات دی چې د ځینو پکې ډېر ټوسې او دا شی نه میده کړي او سمې کار کېږي هغه چاله ورکوي او چاله یې نه ورکوي. چې صاحب بل ورځ راغلی هغه ته مې وینا وکړه هغې ویل چې د 8 بجو نه به د 2 بجو پورې غوښه نو بس د ورځ نیمه وه بیا غوښه ختمه کړله. موږ دې ته په زور اپیل کوو سوال ورته کوو منت ورته کوو چې زموږ دا دغه برابر کړي او که نه کېږي نو ویې دېږي زی دي ستا مونږ به به 300 روپۍ کیلو دي ټماټر دغه دیر په بازار کې سره ریټ برابر نه دی څوک یو ریټ چلی څوک بل ریټ چلی. دا د پیاز اخیستې دي؟ په څو یې درکړه؟ دغه 300 روپۍ دي. چا درکړه؟ دا دغلته یو ریټ شکایت چې کوم ضلعي انتظامیه ده هغه موږ ته کوي چا وکړه نو کم دی څوک شته نه چاته وکړو دفتر خو شته دی که کم دی کم دی که دفتر کم دی دفتر خو خو بدان لرای شي ولکه دغه به وګي بیرته کیږي بازار باندې د انتظامیه څوک راځي کم دی تاسو کولی د څوک شته څوک راغلی صرف دغه ټیم مطابق کار وکړي بس دی څنګه راغی دا ولې د خپل ژوندۍ باندې دا خلک تنګ شوي دي جي د لږ نه تا واورېده چې صاحب غوښه غواړي دا ولې وایي عوامو ته نه میلاوي
دا ظلم زیاتی ډېر زیات روان دی چې په بازار کې څوک تپوس والا نشته څوک راوتي نه دي څوک راوته او تپوس یې کولی غور خیمو کې دا رنګونه اچوي وایي وازګو د رنګونه ورکوي دا غوښه ده او بس خرڅوي به د خلکو غریب عوام یې غرق او تباه کړي مطلب دلته خو ذمي نظامي مختلف افسران په بازارونو کې ګرځي هغه خو هغه ګرځي هغه د خپل څه مقصد لپاره به ګرځي خپل جرمانه اخلي وایي دغه شی وایي تاسو خرڅوئ چې څه خرڅوئ غلم خرڅوئ پرې خلکو تاسو په مطالبه ده چې د جرمانو په ځای باندې څه وکړي زمونږ دا مطالبه ده چې کوم غلط شی خرڅېږي دو نمبره دي بیخي بند کړي د سرې نه یې خرڅوي نه هغې ته خرڅولو د ضرورت نشته چې وایي اوس خیمه به موږ باندې خرڅوي او هغه ټوله واز کوي رنګ یې ورته ورکړی وایي دا خیمه ده د هغې نه چې بنده کړي نو هغه ښه ده جی بالکل تاسو واورېدل چې کوم دا خلک دلته موجود دي د دې هم دا وینا ده چې یو غربت دی بل طرف ته مهنګایي ده بل طرف ته د انتظامي یا د نورو کوم متعلقه ادارې چې دي د هغې بالکل روزانه چیکینګ نشته چیک اینډ بیلنس که دا شروع شي نو دلته به حالات ټیک شي بل شکایت چې کوم خاص کر دلته بالکل زموږ په بیک ګراوند کې هم تاسو یې نه چې دلته کوم د سبزیانو دکانونه دي هغوی وایي موږ عام دکانداران یو موږ ته چې کوم ریټ راځي هغه د سبزۍ منډۍ نه راځي که د سبزۍ منډۍ نه موږ ته ارزان راشي موږ به دلته په ارزانه خرڅوو نو جایز شکایت دی ضلعي انتظامیه ته ډي سي صاحب ته اي سي صاحب ته نور صاحبانو ته چې کوم د وزیر اعلی طرفه هدایت دي او زمونږ متدا د عوامو طرفه دا مطالبه ده چې هغوی په دې کې خپل کردار ادا کړي او چې کوم د سبزي منډۍ د طرفونه ریټونه ډېر زیات دي نو هغه دې کم کړي چې دلته روزانه دا عوام د دکاندارانو سره جګړې په جګړې کېږي نو زه د مرګریم خبره وکړه د موږ او زما سره دا ټول دا یو شکایت دی چې کم سے کم عوامو ته په دې رمضان مهینه کې زیات تکلیف نه ورکړل کېږي که غوښه ده هغه دې چې کوم سرکار ورسره ریټ کړی په هغه ریټ به ملاویږي بیا چې کوم ټایمینګ ورکړلی په هغه ټایمینګ د ملاویږي که دا نه نو دا خلکو په دې رمضان کې هم د شکایت کولو هم ډېر ګران کار دی چې په دې کې دوی دا شکایت وکړي زه د بل پروګرام پورې خپل میزبان ته ورکړم اجازه